bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. نی ویډیو سره تاسو ورکړی و یو امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشاله وئ ژوند په مزو کې به وئ. ملغلرکړي کې شازیب خلک ډیر زیات په بېدردۍ سره قتل کړی شو. دوستانو د شازیب عمر 19 کاله دی. د 19 کالو شازیب ډیر زیات په بد حال باندې قتل کړی شو. روزه په خوله باندې د شازیب قتل وشو. شازیب چا قتل کو؟ په څه وجه قتل کو؟ اخر د شازیب څه ګناه وه؟ دوستانو ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د نشان څخه مخه وکړئ چې زموږ هر یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. ملغلرکړي کې د ظلم انتها شوې ده. ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته شوې. شازیب خلک نامعلومه کسانو ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړي. تانو د شازیب عمر 19 کاله دی. شازیب روزه په خوله باندې په شازیب باندې فایرنګ وشو او ډېر زیات په بد حال باندې قتل کړی شو. شازیب مور پلار په چغو باندې جاري وایي زموږ زوی سره ډېر زیات ظلم وشو. اخر زموږ زوی داسې کومه غټه ګناه کړې وه چې زموږ زوی باندې نامعلومه کسانو فایرنګ وکړو او ډېر زیات په بد حال باندې قتل کړی شو. دوستانو الله دې د شازیب مور پلار له د زړه صبر ورکړي. خو موږ د ملغلرکړي پولیسو ته دا خواست کوو چې د شازیب قاتلان دې ګرفتار کړی شي. ولې شازیب اخر داسې کومه غټه ګناه کړې وه چې شازیب باندې فایرنګ وشو او ډېر زیات په بد مرګ باندې قتل کړی شو. کو چېرې موږ وګورو په دې روزه کې هم د قتلونو روکتام نه دی شروع. دوستانو قتلونه بال کېږي، روزه په خوله باندې کېږي، تراوونه باد کېږي. آیا دوستانو دا قاتلان څوک وي؟ دا قتلونه د څه لپاره کوي؟ دوستانو الله دې هغه قاتلان تباه او برباد کړي. شازیب ته دې الله مغفرت نصیب کړي. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.